علماء لیکي که دا نور الفاظ ورسره نه وي صرف دومره وایي چې حبیبتان الرحمن الله ته ډېر زیات خوښ دی. که دا نور الفاظ هم وویل چې ثقیلتان فی المیزان خفیفتان فی اللسان دغه یو شرافت سره ډېر بس زموږ لپاره الله ته کوم یو الفاظ ډېر زیات خوښ دی هغه څه دی؟ سبحان الله وبحمده. ټول بیا وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله رب العزت موږ تاسو ټول ذاکرین وګرځي. ټول وایي تاسو داسې اواز نه کوئ، وایي الله موږ تاسو ټول ذاکرین وګرځي. الحمدلله زموږ اکابر علماء دیوبند د جهاد په میدان کې د ټولو نه مخکې، د تبلیغ په میدان کې د ټولو نه مخکې، د تصوف په میدان کې د ټولو نه مخکې، د درس تدریس په میدان کې د ټولو نه مخکې، او د سیاست په میدان کې مخکې د یو میدان په میدان نه پرېږدو. انشاءالله دا ټول به دغه کړو د پیغمبر په طریقې سره. ځان به مجاهد هم جوړو، ځان به تصوف صوفي به هم جوړو، ځان به تبلیغي هم جوړو، ځان به سیاستدان هم جوړو، لیکن د قرآن په رڼا سره ټول به خپل بدن کې به راوځي انشاءالله. کوو که نه انشاءالله؟ او دا مې واورئ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول وایي صلی الله. یو خبره کوم بل لا ته مخکې راځي چې کوم سړی دا وایي صلی الله علیه وسلم الله رب العزت د دې 10 ګناهونه معاف کړي. ټول وایي سبحان الله. الله د دې 10 درجې اوچتوي. او الله رب العزت کوم انسان چې درود زیات وایي دې باندې هیڅ کله د رزق تنګي نه راځي. ټول وایي سبحان الله. تاسو یقین وکړئ څه کال موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روضې خواته تللي وو. الله تاسو ټول حج ته بوځي. ټول وایي امین. څه کال حج ته تللي وو نو انشاءالله اوس هم بیا اراده ده بیا به د خیر عمرې ته ځو. نو تاسو کوشش وکړئ چې درود شریف زیات ووایي. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې ته نږدې شو نو الله دې زما استاد محترم قبر د دومره ډک کړي. مولانا حسن جان شهید صاحب دا ویلي وو چې تاسو کله هلته لاړ شئ نو د مدینې منورې پاک ذهن کې وګورئ د څلور امامانو نومونه لیکلي. امام ابو حنیفه رحمه الله. نو زه ګرځېدم ما سره د شیخ حسن جان صاحب زوی و. والجی نن ستا والي صاحب ماته ویل دلته به یې که نه زه مخامخ کړم ما ته مخامخ دی. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه نوم لیکلی و امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت. ورسره بل امام شافعي، ورسره امام مالک، او ورسره بل امام احمد بن حنبل. څلور امامان نومونه لیکلی و. کله چې د باب سلام نه تو شو واپس رالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول وایي ځکه درود شریف وایي. موږ تاسو دنیا ته وخت ورکړی دی خو درود ته مو وخت نه دی ورکړی. دا واورئ چې کوم سړی درود زیات وایي یو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوف کې راځي څه راځي، او دویم د رزق تنګي پې نه راځي. تاسې یقین وکړئ دا ما تجربه کړې ده. که تاسو وایئ دا څنګه تجربه؟ څلور ورځ مخکې څو ورځ مخکې درود شریف مې ویل 2 لک روپۍ راغلي. څو راغی؟ تاسو وایئ ماشاءالله به درکړي او سرته دا مسایل تاسو ښایي بعضې پټ رازونه یې نه وایو په دې کې دې وجې نه وایو چې ستاسو دغه پکې راشي. الله به درته هر څه درکړي. ما د طالبي په وخت کې ما سره مولانا صاحب علي صاحب عبدالعزیز دا 35 سال مخکې په منډه کې ومږه. هغه وخت کې زما دا شوق و چې الله د خپل د حبیب د روضې دیدار به څنګه نصیب وګرځوي. الله رب العزت 2 ځله وغوښتم انشاءالله دې لپاره سلسله روان دی چې الله به هر کال به موږ وغواړي. او تاسو هم کوشش کوئ. نو کله چې نبی علیه السلام روضې ته نږدې شو نو نبی علیه السلام د روضې ته مخامخ درې دغه یو طرف ته عمر فاروق او ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله دې دغه ته نږدې شو نو لاندې مې کتل دی عربي نه مې تپوس کول مال هناك مدفون النبي كريم صلى الله عليه وسلم وهناك فيه موضع آخر ما فيه موضع شيء آخر ما يدفن هناك وما توجه هناك يدفن على عيسى روح الله. دلته به عیسی علیه السلام برازي د قیامت په مخ کې برازي 40 کاله به دغه نظام چلیږي
نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا به دی واده کوي بیا به دغه ځای کې خښېږي نو دلته چې مخامخ شو نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضې ته مخامخ هلته یو واجهه شریف ته مخامخ په دې د پاسه امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې یو شعر لیکلی و تقریبا 10 سال مخکې مې دا شعر یاد کړی و نو هغه شعر ته مې سوچ وکړ دا شعر تاسو ته ووایم ډېر ناشنا یو شعر دی امام ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي پنځم جلد غالبا پنځمه سپاره کې دی دا شعر په هغه کې دی یا خیر من دفنت فی القاع فطاب من طيبهن القاع والحكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود وفيه الكرم څنګه اشنا شعر دی کله چې نبی علیه السلام روضې ته نږدې کېدم ما به دې شعر ته کتل او بیا به دا حالات انسان باندې بل حالات راځي الله رب العزت دې تاسو ټول بوزي هلته کله چې نبی علیه السلام روضې ته هلته فصل برکات زیات دی نو مخامخ کله چې ریاض الجنت لمونځ نه کړه بېل بېل ستن هلته یو ستون حنانه ورته وایي یو ستون الافود دی یو سریر دی یو بل ورسره ستون العایشه دی د هر یو ستون سره به لمونځ کوي هلته نبي علیه السلام یو ستون التوبه دی یو څو صحابه کرام هغې الله رب العزت د تفسیر دی دونکه محمل بل شان دی او د علماو نه بیا تپوس کې چلته راشي دا حالت ډېر بل شان دی نو ما د اشعار ته کتل د اشعارو معنا دا دی یا خیر من دفنت بالقاع ای هغه ذات نبي علیه السلام فرمایي چې ته په کوم ځای کې ښخ یې ستا د وجه نه الله دا ټول ساحه او ټول سپینه خوشبویي کړی دی ټول وایي سبحان الله نبی علیه السلام قسم دې چل ته لاړ شي داسې یو خوشبیانه دی ته وایي چې اوس نبي علیه السلام سره ناست یم زموږ د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت دا عقیده دی الانبیاء واحیاء فی قبورهم پیغمبران په خپل قبر شریف کې ژوندی څه شي ژوندی ها کله چې چل ته لاړ شي نو چې دا وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله هلته ویلی شي دلته نه نشي ویلی ما یو کس ماته وایي دا یاران یو بریلی ماته وایي چې دا څنګه چې دلته ویلی شي دلته نشي ویلی موږ دپاره جایز دی تاسو دپاره ناجایز دی وایي دا ولې تاسو څنګه تاسو جایز دی زه چې په کومه عقیده وایم زه حاضر ناظر نه ګڼم حاضر ناظر څوک دی وایي وایي که نه څوک دی حاضر ناظر یو صفت د الله دی حاضر ناظر او زمونږ ستاسو آواز څوک اوري دی وایي چې کله درود ته وایي پیغمبر اوري دې ځای نه موږ وایي نه نبي علیه الصلاۃ والسلام یو فرشته امام بخاري صاحب په کتاب کې لیکي یو فرشته دی هغه نوم سیاح دی کله چې ته درود ته پرې ووایي نو دغه فرشته نبي علیه الصلاۃ والسلام ته رسېږي څوک رسېږي فرشتې رسېږي کله چې نبي علیه الصلاۃ والسلام روضې ته نږدې شي بیا په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم اوري هلته چې کله انسان ځي الله رب العزت موږ تاسو ټول بوځي دا اشعار مې ځکه وویل چې د محبت د قرآن سره محبت پیدا کړي څه سره قرآن سره ما د قرآن کریم آیت ولوستل بیا موږ دې هم راځي یا علما بیان کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی المرء مع من احب څوک چې کوم یو څیز سره محبت ساتي نو قیامت ورځ هغه سره پاتېږي د چا چې قرآن خوښي نو قیامت ورځ به قرآن دا د الله کتاب دی دا به په غېږ کې نیولي قیامت ورځ به پاتېږي قرآن به لاس کې قسم دې دا قرآن کریم موږ ته شکایت کوي الله قرآن کریم کو یوشتم سپارہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ په مخ کې وای یا الله دا زما قوم دی دا زما امت دی دې قرآن تر کړو صحیح کړو قرآن ته وخت نو ور کړې زما معذورونه من دا نو چې تاسو سکول مو وای سکول هم وای ځان ډاکټر هم جوړ کې ځان انجینر هم جوړ کې ځان پوری پیسې هم جوړ کې ځان یو لوی تجار هم جوړ کې قرآن د پر وخت ورکې دا قرآن وتا د شکایت کې قسم دې دا قرآن کریم موږ د شکایت کې الله ته فریاد وکړي چې الله دا خلق زمان لري تختل زمان تلاوت نه کول زه په دې سواد کې ومه بحرین یو کس راغی قرآن کریم جماعت کې کېښودل نو موږ ډېر خوشحاله یو چې کله چې کلاول نو موږ کتل نو قرآن کریم منځ کې داسې سورې شوي چې یو طرف نه بل طرف ته
موږ داس دغه کړی و د تلاوت نه کولو سره الله اکبر دا قرآن کریم نیم بالکل داسې شوي دوه ټوټې شوي چې کوم سړی د قرآن تلاوت نه کوي تاسو ګورئ په کور کې ټي وي شته که نه شته د چا په کور کې ټي وي لاس اوچت دی ټوله په کور کې ټي وي تاسو وګورئ دا ټي وي دی اوچت یې دي او قرآن کریم لاندې پروت دی په ټي وي باندې روزمره کپړه راکاږي په قرآن دپاره دا نشته چې وخت قرآن کریم باندې کپړه راکاږي او زمانه میں معزز دی مسلمان ہوکر و هغه پخوانی خلک چې عزت والا وو هغوی د قرآن قدر او عزت کول نن چې ما او تا ذلیلو د قرآن عزت نه کوو دا د قرآن حافظ پیژنو نه عالم پیژنو دا د قرآن عزت هم کړې ده قسم چې کوم سړی د قرآن کریم عزت وکړي الله رب العزت دا خلک اوچتوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله ډېر خلک دې قرآن سره اوچتوي او ډېر خلک الله ذلیلوي کوم خلک دې قرآن ته سپک کتلی ده الله دا انسان نه سپک کړی ده کوم یو باچا کوم یو وزیر کوم یو حکمران چې قرآن ته سپک کتلی ده الله دې ذلیل کړی دی چا چې دې قرآن ته په عزت وکتل الله دا انسان اوچتوي تاسو وګورئ زموږ یو ورکوټي کتاب د مولانا اشرف علي تانوي صاحب یو واقعه لیکي پخوا په دې دا ټول ایشیا طرف ته دا ټول یو انډیا پاکستان افغانستان دا ټول یو کله چې باچا به منتخب کېدل دا ټول خلک بار ورتل د انډیا طرف ته پخوا دا قانون دی چې کله باچا به مقرر کېدل انتخابات به نه کېدل ټول غریب فقیر نواب ټول به یو دښت